بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تپوس کړی چې مفتی صاحب نن سبا موږ اکثر دعوتونو لا یا چېرته فنکشن له لاړ شو نو هلته په ولاړه باندې خوراک انتظام شوي، نو آیا په ولاړه باندې خوراک کول جایز دي که جایز نه دي؟ په ولاړه باندې خوراک کولو متعلق دا یو خبره یاد ساتئ چې په ولاړه باندې خوراک کول دا د متکبرینو خلکو، دا د اغیارو او دا د کفارو یوه طریقه ده. په ولاړه باندې خوراک دا د مسلمانانو طریقه نه ده، د دې نه ځان ساتل پکار دی. البته یو ځای کې عذر دی، یو ځای کې د ناستې ځای نشته، یو داسې عذر دی چې ته مجبور یې چې ته به هلته په ولاړه خوراک کې، نو په هغه ځای کې څه ناڅه گنجایش موجود دی. خو لیکن په دعوتونو کې، په فنکشن کې چې هلته صرف په ولاړه د خوراک ترتیب موجود وي، نور د ناستې دپاره هغې ترتیب نه جوړوي، نو کم از کم اهل علم، دینداره طبقه، مهذبه طبقه له پکار نه دي چې داسې دعوت له لاړ شي، او که چېرې داسې دعوت له تلل د هغې مجبوري شي، نو چې کم خوراک په ولاړه باندې کېږي پکار دا ده چې هغه خوراک راوالي او ځان دپاره د ناستې ځای برابر کړي او په هغه ځای باندې دې کښېږدي او په ناسته دې خوراک وکړي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع فرمایلې ده چې یو کس دې په ولاړه خوراک کوي. دا حدیث په ترمذي شریف کې موجود دی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولاړې خوراک نه منع فرمایلې ده.